د مساوي حقوقو په وخت قراندازي کول یعنی کشت اچول د شریعت کې څنګه دي؟ که یو څو کسان په خپل منځ کې په هره میاشت کې یو معلوم مقدار مثلا 100 روپۍ راجمع کوي او بیا قراندازي وکړي او چې د چا نوم بیا راوخیږي هغه ته دا ټول روپۍ ورکړي، نو هم دغه شان په هره میاشت کې دا قراندازي کوي، دا کشت اچي تر دې پورې چې د ټولو ته نمبر په نمبر دا روپۍ میلاو شي. نو شریعت کې دا بالکل جایز دی، دا په سود کې نه دی داخلي، ځکه دا روپۍ راجمع کول او یو کس ته په قراندازۍ سره ورکول د یو بل سره مدد کول دي دا، او دا مسله ده چې کله د ټولو شریکانو حقوق مساوي وي هلته د جګړې ختمولو او طیب خاطر د پاره قراندازي کول دا جایز دی. نو کشت اچول او میاش بعد بیا چې کم دی هغې قراندازي کول چې د چا نوم راوخیږي هغه ته دا ټولې پیسې ورکول، هر یو کس ته چې کم دی نمبر په نمبر دا پیسې میلاویږي، نو دې کې هیڅ حرج نشته.